الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن حديث محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صدق الله خالقنا العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله خالقنا العلي العظيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله عما نواله فالقرآن العظيم فاكي وفرمي كل نفس ذائقة الموت. هل زي روح الشيء هل هذا الشيء تفعل شيء الله جل جلاله روح بيشي هذا الشيء فعركت كرازي غطوالي في اجنوالي في وهذا زي روح الشتاء الله جل جلاله وقت مقرر قرره وقت فبركتلو باني ودغشت الله جل جلاله مرقه. الله جل جلاله فرمائے شما انسان جوڑ کرے میں دنیا کی ظلم نہ کرے لظلم کے بعد بیا بیت دا انسان دا روح وکا جم دا خپل خاطر جو ورکم ثم ان علينا حسابهم یا ان الینا ایابهم بیان دا انسان مزو خاطر تقدیر مز خاطر تقدیر مز خاطر راځي مرد الله جل جلاله د مؤمن لپاره ډېر غټه فرده الله جل جلاله جوړ کړ. مؤمن مسلمان ته الله جل جلاله یو لویه غټه تحفه چې الله ورکړې ده هغه صرف یو مرګ. ډېر تحفې خو انسان ته الله ورکړي ژوند دی زندگی د عیش او عشرت دی اولاد دی هر څه دی مگر ډېر غټه تحفه چې الله جل جلاله انسان ته ورکړې ده هغه مرګ. نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ ومسجد ته روان وو یو محفل یو مجلس ولې خلک سره ناست ول په هغه لاره کې دوی په خپل منځ ګپې سره کولې سره خندلې. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې انسانانو تاسو مرګ ډېر یادواست. مرګ له خپل ذهن مه باسئ له خپل زړه مه باسئ. امام غزالی رحمه الله فرمایي وایي هغه انسان په درواغجنو کې لوی غټ درواغجن دی چې دغه انسان په دې خبره یقین وي چې زما له مرګ راځي
او د الله په حضور کې به پیښېږم بیا هم دا انسان د مرګ لپاره تیاری نه کوي د الله د حضور لپاره تیاری نه کوي دا انسان په لویو غټو دروازونو کې غټ دروازندار موضوع حدیثونه دي حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خلکو ته ویلې چې انسانانو مرګ دا د مؤمن په خپله الله جل جلاله چې څه چې مؤمن ضعیف کې کمزوري کې یا پر مؤمن انسان باندې په هر انسان باندې داسې پریشانی او داسې آفتونه او داسې حالات ورباندې راغلي چې هغه د حالات او د وخت شکار الله جل جلاله دغه انسان ته بیا تحفه د مرګ ورکړي پروردګار له ټولو مجلسو د خلاص له دې ټولو پریشانیو له بیماریو له بدرګیو له بېدقۍ خلاص کړي پروردګار د راحت او ژوند ته راوړي بیا هغه انسان که په خپل ژوند کې تیاري نه ده وسیله کړې وه بیا دا انسان په راحت په سکون نه او که تیاري نه وه کړې دغه انسان پاتې اوس په قرآن مجید کې الله تعالی وفرمایل كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې بس ټیم وکفارو ته به دا خبره کوله چې انسانانو یو وخت به د الله په حضور کې پیښېږي یو وخت د الله په حضور کې به درېږو حساب و کتاب ورکو هغه خلکو به ویلې چې دا لامحال یا دا عقل نه تسلیمو په مجلس دی څنګه به انسان هډونه به خاورې شي د انسان جسد به خاورې شي بیا دا خاوره دا هډونه خاوره دا بیا څنګه د الله په حضور کې بېرته جوړېږي به حالت حساب دا څنګه کېدلی شي نو الله جل جلاله ته فرمایي وای انسانه سوچ وکړه چې څه کوې و انسان ته تمهید پوهه د دغه شعور ورکېږي چې د باندې باران شروع دی دا علم الیقین دی انسان ته صرف په دې خبرې یقین راغلی چې د باندې باران شروع دی زه په داسې بل نه پر ما باران نشته صرف معلومات دا علم یقین دی یا مثال داسې دی چې انسان په یو غار او په کوی کې په داسې ځای کې باندې چې هلته د مرګ رڼا نه رسېږي د مرګ رڼا نه رسېږي هغه انسان ته یو څوک راواسي د باندې چې ورته لمر راختلی دی که نه راختلی هغه هغه ته راسي چې وکړه لمر رڼا وله لمر راختلی دغه انسان خو دا شی نه ولید دا صرف علم یقین راغلی دغه انسان دا انسان چې څه چې د غار خولې ته راغلی چې په سترګې لمر ولیدلی چې د باندې هغه د لمر رڼا پرتله دا عین الیقین دی او چې څه کوم انسان لاړې لمر ته ودرېدی د لمر رڼا ته پر جسد پرېوتله د ده بدن کې ګرمایش محسوس کړی دا عین دا حق الیقین دی دغسې و انسان ته تمهید ته دې خبرې دی چې وهدیناه النجدین ای انسانانو الله جل فرمایي ما ورتاسو دوی واضح لارې درکړې یوه زما لاره یوه د شیطان لاره یوه زما لاره یو زما د هغه دشمن لاره چې هغه تا له ما نه چپوي بیا انسان ته تمهید ورکړی چې مه کوه انسان تا به څه ته پوهه درکوم معلومات خبرتیا پوه کوم دې په دې خبرې چې مه کوه په داسې لار باندې لاړ نه سې هغه لار باندې لاړ شه چې حساب یې سیوه چې ستا حساب د تا سره اسانه وشي دا د انسان لپاره معلومات د قرآن مجید په دې خبره باندې چې قبر حق دی په قبر کې حساب کتاب حق دی ورځ په محشر د الله په حضور کې حساب حق دی نو دا اوس ما او تا ته د دې خبرې ادراک وشولی چې ما او تا به مرو له مړه کېدلو بعد به په قبر کې حساب راسره کېږي له قبر بعد به د الله په حضور کې حساب راسره کېږي دا دنیا ژوند دا زما او ستا لپاره علم یقین شو ما او تا صرف پوست په دې خبره وایي ما او تا د صرف معلومات د دې خبرې وایي
بیا چې انسان ته الله جل روح واخلي هغه راس په قبر کې پروت دی بیا کیسه چې فرشتو ته راځي بیا په عین الیقین کې د انسان د قدرې سوال کوي په عین الیقین کې فرشته هغه ملائکه هغه نکر منکر هغه کوم چې که انسان نیک وي د جنت فرشته که انسان بد عمل وي د قهر د غضب فرشته هغه چې خپل ځان باندې وي دا عین الیقین دی انسان وایي چې دا ولې فرشته خو یقینا نمسا دا د حساب کتاب خو یقینا نمسا دا یو وخت بیا دا سره د قیامت نظام به ولایت ته راځو بیا موږ حساب وکړو کتاب ورکړو نو هغه خبر کې چې انسان د څه پوښتنه کړي دا عین یقین دی انسان په سترګو وي په سترګو وي چې په سترګو وي انسان د خپل درې سوال ما ربک ما دینک من نبیک رب دې څوک دین دې څوک نبی دې څوک وس انسان په بدن څوک زه په دنیا کې ژوندی یم زه دا کې فلحال په علم یقین کې لكن ده الله بفكر نعم الحمد لله ازاد ما ده الله ازادي راکړي کته شراب کې کسود کې کزنا کې کغیبت کې کبدعت کې ککفر شرک کې کزمان د دین خلاف کم کار ته کې تا الله ازاد دې تعالی پرده ورکړو په هر کار کې انسان ته الله پرده ورکړي شرابي انسان ته الله پرده ورکړي زاهد پرهیزګار انسان تقوادار انسان په مسجد کې په سجده کې په خلوتخانه کې په سجده پروت وغه ته الله پرده ورکړي هیڅ فرق الله نه راځي صرف دوه نه هاي ته محبوب دی دا نه ته محبوب دا د دنیا کې د عبد له وجهه او الله هم محبوب دی مگر په عین الیقین کې الله حساب ورکړي جو اشوف انسان سوچي چې علم یقین راځي روان الله ما ظن آزادی راکړي عشان ما الله په دنیا کې په عین الیقین فأول درجة كسلما سؤال وصلي فأول حساب كلما سؤال جو وصلي جو ما تدري حساب راكا جمع ربك رب سوء ما الله بيزندلي ما الله ذات بيزندلي سب فخنا بعد بيزنم لا إله إلا الله محمد رسول الله سب فخنا بيزنم خالق مالك رازق سب يا الله بس سوق نري سب فخنا بعد بيزنم بزوج کی محنت کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ بس کہ دعا بھی کرے یا اللهم ارحمني بالقران العظيم جاب يا غبره یا پاک پروردگار زما دماغ له نور ډکه زما لاس له مبارک ډکه زما پښه مبارک له نور ډکه زما سینه له نور ډکه زما بدن کې هر عضو هر جز دا جلال نور ډکه نور منا محبت رحم کرم دا الله جل جلاله تبارك نور وشيشه دا الله جل جلاله رحم کرم تبارك چې کوم انسان په زړه کې الله ځنه کوي بیا روحي بیا اخطاء ازهام دغه کوم چې څومره ځان ځنه کوي دا هغه کې نور پیدا کیږي نور دا الله یو رحم کرم من محبت چې فقط وکړي چې انسان عارف جمع ربك رب څوک عشان انسان په ځان سوچ وي رب څوک زما رب څوک د خپل وینا دا انسان ویریږي وس انسان چې وجهږي په ذهن په عقل په زړه په دماغ نه وجهږي صرف د خپل وینا د ځینې وینا یو کې سبا د وکړه انسان د معلومات یې چې کوم انسان د زړه درد یا د عقل څخه کار واخلي هغه انسان تر مرګ پورې خبره نه یې د زړه خبره نه یې د زړه خبره لکه یو درد چې څوک ته ورته راوړي څوک چې چاته درد ورکړي هغه درد نه یې دا درد دې پر زړه باندې وکړي هغه د خولې ویناوي هغه د خولې هم کلامي څوک سره چا سره وکړي هغه سبا هغه ګفت د زیر نو دغسې په انسان د خول دا سوال وس فعین یقین کې ما ربک رب دې څوک بیا ما دینک دین دې څوک زه صرف دین پنځه په لمونځ مې کولی هغه هم قضا هغه هم ناوخته هغه هم په تیزي په منډه هغه هم اودس نه راته معلوم هغه هم رکوع سجده په سمه نه وله هغه هم په میاشتو په هفتو کې ما ډېر لمونځونه قضا کول بعضې لمونځونه مو بیا روزې ته راسه
بیا زکات ته راسي بیا حج ته راسي بیا نفلي عبادتو ته راسي بیا کلمې مبارک ته راسي د انسان کلمه نه دي ځل لا اله الا الله محمد رسول الله جزء اول کلمه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كامل جزء ایمان بیا تصدیق بیا درېمه کلمه بیا دغه بالا تصدیق بیا تکراری تصدیق بیا څلورمه کلمه دغه دې شپږ کلمې پورې دا تصدیق د ایمان بیا دغه بعد امنت بالله و ایمان مجمل ایمان مفصل ایمان مجمل دا بیا تعدید د ایمان دا انسان ته نه معلوم انسان دا سوچي اشد مره وکړي د فسایم ما ګیره کې بسوته بیا لا غفار بیا الانسان خدای چې رسول الله من نبی رسول الله انسان سوچوي صرف کلمه محمد رسول الله صرف کلمه محمد بيدنا رسول الله دی بس کوم جنم نه ولکه پروت انسان چې دا سوچوي چې د الله رسول ما په خوب نه لیدلې زه امتی به د نبی علیه السلام څنګه سم چې ما امته د الله د رسول خبره کیږي زه هغه په زړه په مینه په محبت په حضور نه اورم زه به امتی د نبی علیه السلام څنګه زه چې په نبی علیه السلام په ورځ کې د بې بخت چې ټول بې بخته سم چې لس واره درود شریف نه ورباندې وایم ایا زه به څه شم زه به څه شم کې زه به د الله حضور د الله په حضور کې چې نبی علیه السلام ته مخ واړم چې دا مې دا زما رسول دی هغه به راته ثبوت ګواه یو وخت یو ښځه وه دا سید وه دا د یو مسلمان کور ته راغله ورته ویل چې زه یو مسافر هم یم کونډه هم یم صرف د یوې شپې لپاره ځای راغلی او یم سید یوه سید یم دغه جلا معتبري الله راکړی بیا کونډه یم د دغه جلا اعزاز الله جل ومنه محبت فقط انسانات حکم کړی چې پر کونډې وکاس دا جلا دی بیا مسافر یم صرف د یوې شپې ځای راغلی او ورته مسافر او کونډه دا جلا خبره سید دا زما تصدیق راکړي ما نه تصدیق راکړي چې سید دی ښځه بېرته ناچاره شوله روانه شوه یهودي کور ته ورغله یهودي ته ویلې ول زه سید یم اول بس نور خبرې مه کوه شپه غواړې ورځ غواړې سوارلۍ غواړې آس چې پر ځې چیش غواړې حکم د کار ورکړی نور هغو بیا کونډې او مسافرې د سوچ نه وي هغه بیا وایي ته ښځه عاجزه دغه ځای بیا سوچ بیا هغه صرف شپه راغله شپه چې ولله مسلمان چې څه ټیم ماښام ویده شولی د الله په حضور کې حساب و کتاب شروع دی چې څه ټیم نبی علیه الصلاة والسلام د الله له عرش په څنګ ته وښه اړخ ته ناست دی دی وایي و الله ته چې یا اله رحمانه ته مې رب یې هغه یې بلکل ما پیدا کړی دې کې شک نشته تخلیق کوونکی ذات صرف زه یم بل څوک نه دی ولې دغه مې رسول دی دا ستا شعر ته چې راست ول تصدیق راته انسان څه به د دې شي څه تصدیق د الله په حضور کې چې الله ورته وایي چې تصدیق راکړه ماته یو ثبوت یو شی ماته پېښ کړه دا په چیت باندې ستا رسول دی دا په کومه خبره ستا نه دی مسلمان له خوب راویښت توبه استغفار په کلي کې سر لیونی چې ګرځي یهودي ماښام ولري ماښام الله تعالی په ایمان باندې مشرف په ایمان یې کلمه یې راوړه ولما د الله په حضور کې ولري چې نبي علیه السلام زما شفاعت وکړي وما ته نور الله په حضور کې راواچولې سهار راغی په ایمان باندې مشرف هغه مسلمان راغی ولدا سودا کاله ما وکړه نو انسان ته چې څه کوي دغه په قبر کې په عین الیقین کې ورته وایي چې من نبیک نبی دې څوک انسان دې څوک وي زما نبی څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف په خوله باندې راځي ما یې ورځ درود ورباندې ویلی ما یې ورځ د پر حال باندې ژړلی ما یې ورځ د سیرت اورېدلی دی ما یې ورځ د سیرت و چاته ویلی دی ما یې ورځ د قوم له قبیلې له آله سره مینه محبت شفقت راوړی دی ما یې ورځ د دغه امت کې باندې
که هغه سردار که فقیر که ملنګ چې ګر لوی باچا شنه هر رقم سړی چې معمولی انسان وي د نبي علیه الصلاة والسلام امتي وي ما یې ورځ په دې نظر باندې په هغه امتي شفقت نه کړی چې ته د چا امتي یې چې هغه د دواړو جهانو سره وجه پیدا انسان چې سوچي چې په عین یقین کې زه به د کوم شي صابر من ربک ما دینک من نبیک واسأل الحاکم التکاثر کې بیا علماء کرام مفسرین لوی محدثین فرمایي چې دا خو عین الیقین راغلی اولا علم یقین خبره کړه په قرآن مجید کې چې کل نفس ذائقة الموت بیا په خبر ته ولاس دا عین الیقین سورې درې سوال جوړ وس حق الیقین راغلی حق الیقین چې اسرافیل علیه الصلاة والسلام دوه شپېلې وي اول شپېلې باندې دنیا لاړه سر تباہ و برباد ختم ټول مځکه دا یو ول څه برابر انس جن دا ټول په ناصر بیا الله بیا اسرافیل دوه شپېلې وي بیا ټول انس جن دا څومره حرکت دی روح شاده دا د الله په حضور کې حساب روان شو جسد واسع دا الله جل جلاله عرش ویني نبی علیه الصلاة والسلام ویني هغه سخت څومره ګناهګار وي سخت حالات وي څومره نیک سړی وي راحت سکون اطمینان دا الله جل رحمه کرم وي دا انسان حق الیقین سره انسان باندې اوس راغلی دا انسان چې ستیم دا الله په حضور کې ولري اوس به الله جل جلاله پنځه حساب ورسره کوي انسان اوس به ما د پنځو خبرو جواب راکړي اوس حق الیقین ته راغلی مثقال ذرة خيرا يرى بیا وایي مثقال ذرة شرا يرى د یوې ذرې قدر که د نیکي کړې وله که د اصغیر الهي کړې وله یم د دې حساب باندې الله جل تعالی جزا ورکوي په دې واسطه باندې الله جل په تا باندې محبت او شفقت کوي او که د معمولي اصغیر په پښه پورې ولې ولاړ کړه د دې حساب هم الله تعالی ده علماء کرام فرمایي وایي دا کلی وځه شکرور وځه کلی غوا شکرور غوا دا چې څه جنګ سره خوش شي دا حساب کتاب الله جل جلاله ذرة خيرا يرى ذريع كذا حساب نو اول کې څلور حسابو کې اول ورته چې انسان ولدي حساب راک ما تا ځواني درکړو ځواني په 25 مسره ځواني تا 25 کې تیر کړ بیا عمر 1.5 سال 3 سال 5 سال 7 کاله بیا کاله تا زه په زندان په 5 سال تا چې په کوم ځای ایمان راوړل تا هغه وپېژندل تا چې کوم دین باندې تصدیق کړی ولې کوم دین تا قبول کړی ولې اقرار من لسان او تصدیق بالقلب په ترجمه کې کتاب په دین باندې کړی ولې آیا تا هغه تصدیق د زړه د خوله دواړه تا پرته په دین باندې راوړی عمر دې 25 کې ځواني دې 25 کې اوس ما تا ته قوت درکړې طاقت مې درکړې تا خپل قوت طاقت تا 25 کې مسوات 25 کې تیر انسان ما وتا ته مال درکړې تا مال 25 کې مسوات انسان تا ته ما ورځ د دې شي دربار درکړې چې ته مال کې وګټې تا مال په حلال که په حرام کې وګټې انځه حساب بل انسان په حق الیقین کې د الله په حضور کې انسان ولاړ او انسان چې حساب کتاب وشي انسان د ذری خبرې حساب کتاب وکړي دا انسان مصحح اوس محترم دوستان د مرګ تیاری اوله چې تقریر شوی کړي محترم دوستان دا یو شی په ځان د دغه شی د انسان په بیا په دل کې مینه محبت لري کوشش کوي جمع ته 15 منټه ماته هر ځای چې یو محبت د دین ولې یو مسلمان ولا د دین خبره کوله معمولی څه خبره کوله د آداب او احترام خبره کوله بیا هم وزارت چنا زده کوي اوله خبر د مرګ پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ په یو محفل په یو مجلس کې راغلی بیا یې ورته وویل چې تاسې خان ایمان ډېر مجلسونه ډېر دنیا سود ډېر دنیا مینه محبت دا په ځان کې مه پیدا کوئ تاسې مرګ ډېر یادوئ تاسې مرګ یادوئ دې ته به الله در یاد چې الله در یادوي زه به در یاد یم چې زه در یاد شولم ستاسو دنیا هم سم ستاسو آخرت هم سم سره د الله په حضور کې دې په سر ولاس زه به شفاعت کوم زه به خلاص یم نو مرګ ته تیاري دا انسان دې لپاره کېږي
چې انسان دغه روزه مبارکه میاسه په دې کې انسان اتکاف وکړي خلوت وکړي اتکاف زموږ د رواج ورسوي بس نه شپې اتکاف نه اتکاف یو ورځ یو شپه راځي اعتکاف لس منټ هم یو منټ هم راځي انسان چې مسجد ته راننوتی چپ شي مخې کېږي نو وایي چې سنت اعتکاف رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نیت دی د سنت اعتکاف د پیغمبر علیه الصلاه والسلام راسه کښېنه لمونځ دې وکړئ بېرته ووتلې دومره غټ ثواب دی چا دې ځای قوت طاقت خدای درکړی دی راسه کښېنه شپه ورځ تېره بیا مصروفه یې له دفتره له کاروباره له دوکانه له یو بل روزګار له رسم روزۍ څخه دا نه دی چې کاروبار له زندګي پرېږده نه هغه مه پرېږده اخر شپې ته خامخا شپې کوې درې شپې څلور شپې راسه درې شپې کښېنه راسه دوې شپې کښېنه یوه شپه کښېنه یوه ګنټه کښېنه دا یوه ګنټه ناسه دا به ستا دپاره د ذریعه د محبت د پیغمبر علیه السلام چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې محبت پر تا کې راغلی دا د الله د ورځ په محشر دا ته په زړه کې په یقین سره وسمره چې د الله جل جلاله په حضور کې زما شفاعت فرما واجب شي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کوم انسان پر ما باندې دغه درود وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزل مقعد المقرب عندك يوم القيامه فدغه انسان باندې زما شفاعت واجب ولو شفاعة واجبة فدغه انسان لپاره فدغه انسان د نبی علیه السلام شفاعت واجب چې کوم انسان بیا درود شریف لس وایي خامخا په ورځ کې وایي بیا چې خدای ورځ طاقت ورکړی سل وارې به نو خامخا وایي نو خدای پاک ډېر طاقت ورکړی بیا د لویو اولادو اجازت راکړي بیا نو د قصه او د کتاب په زړه ورته باندې محترمو دوستان د اتکاف ته خامخا ناست که نه وخت ګنټه قدر کښېنئ که نه وخت لس منټه کښېنئ کم از کم چې هغه لمانځه له راځې لمونځ یې کوئ سنت یې کوئ فرض یې کوئ بېرته وتئ لمانځه ته دا په اتکاف په نیت راځي که خدای وس درکړی فریډم میلاو کړه په اوویشتم اتهویشتم نن درویشتم ښه ورځ دغه د شب قدر ورځ بیا پنځویشتم د شب قدر بیا اوویشتم سره خیر شي هر کار الله یذکر یكتب الوتر الله پاک تعطي طاق ځکه خدا طاق ورځ چې د قدر راځي محترم دوستان خصوصا بالخصوص ځان د الله او د الله حضور اطاعت دا کوم ځان راولاست چې تاسو په زړه کې په هر جز الله عز وجل من المحبت دا الله جل جلاله په هر ذکر په دماغ په بدن کې په پښو کې په ادمو کې په هر عضو په هر جز په هر بند کې ژوندی د الله من المحبت دا انسان په ورځ محشر هم کامیابي په دنیا کې هم کامیابي په یو حال کې به دا انسان ذلیل نه وي دا وایي الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اننا فيمن هديت عافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت اللهم احفظ صلاتنا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحمن الصبر على الاسلام والسنه طول على الاسلام والسنه الى الرحمن ورسول محشر النبي عليه الصلاه والسلام لا تاكل الرجال السنه على الاسلام والسنه والسنه لا عزام قربان الدنيا كثير تطول قبرنا والبنات يقول في الحال بعد رحمة يا إله الرحمن الملك زي مجلس فات النور مجلس النور من حلول النور زي النور من السمانات يقول في الحال بعد رحمة فانظر إلى رسول الماران يقولون في فانزل مجلس فاسفتالوك لكل الشباية كاملا عبد الله الإمام يا إله الرحمن سمع على الإسلام والسلمان طولة من المحبة اتفاق اتحاد أمن الاتفاق والمسيح نفرق الحق الاتفاق والمجانا شفاعته في غمر عليه الإسلام حرمتنا يا رسول الله يا إله الرحمن سمع على الإسلام والسلمان يا إله الرحمن فطول ما يدخل رحمة كرمك اتفاق والمجانا زمج هذا الرجل مالك يا رب العالمين كم من وتاتك لا يعددش وتاتك إلى الرحمن كلا وجهك عبادتك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب وادخل الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك الله